السلام علیکم فرینڈز، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے پارٹس آف اسپیچ۔ پارٹس آف اسپیچ پڑھیں گے۔ پارٹس آف اسپیچ میں سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ یہ اسپیچ ہے کیا۔ کوئی بھی بات، فار ایگزامپل اب میں جس طرح آپ سے بات کر رہا ہوں، یہ ایک اسپیچ کہلائے گی۔ اب اس بات کو اسپیچ کو ہم نے مختلف حصوں میں ڈیوائڈ کیا ہے تاکہ ہمیں معلوم ہو سکے کہ کوئی بھی بات یا کوئی بھی اسپیچ جو ہوتی ہے اس میں کون کون سی چیزیں انوالو ہوتے ہیں۔ ہم کسی بھی اسپیچ کو 8 یا 8 پارٹس میں ڈیوائڈ کرتے ہیں جن کو ہم پارٹس آف اسپیچ بھی کہتے ہیں۔ انہیں سب سے پہلے ہمارے پاس ہے ناؤن، پھر پروناؤن، نمبر 3 ایڈجیکٹیو، نمبر 4 ورب، نمبر 5 ایڈورب، نمبر 6 پریپوزیشن، نمبر 7 کنجکشن، نمبر اینڈ لاسٹ از انٹرجیکشن۔ یہ ہمارے پاس ٹوٹل 8 یا 8 پارٹس آف اسپیچ ہے۔ ان کو ہم 1 بائی 1 پڑھیں گے انشاءاللہ اور سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے ہم ڈسکس کر لیتے ہیں ناؤن۔ ناؤن از بیسیکلی اے نیمنگ ورڈ۔ تو اس کی آسان ترین ڈیفینیشن وہ یہ ہے، ناؤن از اے نیمنگ ورڈ۔ اب سوال یہ ذہن میں آتا ہے کہ نیمنگ ورڈ سے کیا مراد ہے؟ اس کا ایک سمپل سا مطلب ہے کہ جس چیز کا بھی نام ہوگا وہ چیز ناؤن ہوگی۔ اگر ہم ناؤن کی ٹریڈیشنل ڈیفینیشن کی طرف جاتے ہیں تو آپ کو یاد ہوگا کہ پرسن، پلیس، تھنگ، اینیمل، اینی تھنگ، بیسیکلی جس چیز کا بھی نام ہوگا وہ چیز ناؤن ہوگی۔ اب جو چیز نام رکھتی ہے تو وہ ناؤن ہوگی۔ تو اس کا اسٹریٹ فارورڈ مطلب یہ بنتا ہے کہ ہمارے ارد گرد سامنے کہیں پہ بھی جو چیز بھی ہے وہ ناؤن ہے، کیونکہ ہر چیز کا ایک نام ضرور ہوتا ہے۔ اب ایک چیز مائنڈ میں یہ آتی ہے کہ اتنی میجارٹی میں جب ناؤنز ہے اور اگر ہم ان کو ڈفرینشیٹ یا کیٹیگرائز کرنا چاہے تو ہمارے پاس آپشن جو ہے وہ بہت زیادہ ہوتی آتی ہے۔ تو لہٰذا ہم کچھ ناؤنس کی جو ٹائپس ہے جن کی ہم نے کیٹیگری کی ہے، جو امپورٹنٹ ہے، ان کو ہم ڈسکس کر لیتے ہیں کہ وہ کون کون سی ہے۔ Number 3 collective noun. A group of people or things that are more than one in number but are called by one name. Or the collective noun is the name given to a group. یعنی ایسی چیزوں کے نام ہوتے ہیں جو تعداد میں ایک سے زیادہ ہو لیکن ان کو ایک نام سے بلایا جاتا ہو، تو ایسے ناؤنس کو ہم کلیکٹیو ناؤنس کہتے ہیں۔ فار ایگزامپل گروپ آف سولجرز کو کیا کہتے ہیں کہ آپ کو پتہ ہے؟ آرمی۔ اسی طرح گروپ آف برڈس کو فلاک کہتے ہیں۔
گروپ آف پیپل لیونگ ان اے کنٹری اس کو نیشن کہتے ہیں. گروپ آف شپس کو فلیٹ کہتے ہیں, فلیٹ آف شپس. گروپ آف پلیئرس کو ٹیم کہتے ہیں. نیکسٹ میں ہمارے پاس آتا ہے ایبسٹریکٹ ناؤن. اب یہ ناؤن بڑے ہی انٹرسٹنگ ہے کیونکہ ان ناؤنس کا کوئی فزیکل اسٹرکچر ہونا ضروری نہیں ہے. اسی طرح ان ناؤنس کا آپ کو نظر آنا بھی ضروری نہیں ہے, پر یہ ناؤنس ہے, یہ چیزیں ایگزسٹ کرتی ہے. دیز آر موسٹلی یور تھاٹس, یور کنسیپٹس, یور فیلنگس, یور ایموشنس. آپ کے جذبات ہے, آپ کے احساسات ہے, یا پھر آپ کی سوچ ہے. یہ ساری چیزیں ایبسٹریکٹ ناؤن میں آتی ہے. میں آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں. جس طریقے سے آپ کہتے ہو فیئر ہے, جوائے ہے, یا گریف ہے, سارو ہے, یہ ساری چیزیں ایبسٹریکٹ ناؤن میں آتی ہے. کیوں؟ لیٹس سے فیئر, ڈر کے بارے میں بات کرتے ہیں. کیا آپ نے فیئر کو ریئلٹی یا اسٹرکچر میں دیکھا ہے, یا آپ کو چھونے کے قابل ہوئے؟ اسی طرح جائے, خوشی. اب یہ خوشی جو ہے وہ کسی بندے کی باڈی لینگویج سے تو پتہ چل رہا ہے, لیکن آپ نے کبھی اس کو چھونے یا اس سے کھینچنے کی کوشش کی؟ یا اسی طرح ایک خوشبو ہے, آپ اسمیل تو کر سکتے ہیں, لیکن ان ریالٹی کہ آپ خوشبو کو دیکھ سکتے ہیں؟ نہیں دیکھ سکتے. لیکن یہ ساری چیزیں ایگزسٹ تو کرتی ہے. اسی طرح کسی بھی پرسن کی کوئی کوالٹی ہو سکتی ہے. کوئی بندہ بریو ہو سکتا ہے, یا کوئی بندہ آنیسٹ ہو سکتا ہے, یا بہت سارے لوگ آنیسٹ ہوتے ہیں. ان ساری چیزوں کا کوئی فزیکل اسٹرکچر نہیں ہوتا. ان فیلنگس کو, ان احساسات کو ایبسٹریکٹ ناؤن کہتے ہیں. اس کے بعد آتا ہے مٹیریل ناؤن. اب اگین ناؤن خود بتا رہا ہے کہ یہ کس قسم کی چیز ہوگی. ٹائمنگ, کوئی بھی مٹیریل ہو سکتا ہے, کوئی بھی ٹھوس چیز ہو سکتی ہے. لیٹس سے گولڈ, سلور, آئرن, اور تو لہٰذا وہ تمام چیزیں جن کا ایک فزیکل اسٹرکچر جو ٹھوس حالت میں پائی جاتی ہے, ان کو ہم مٹیریل ناؤن کہیں گے. اس کے بعد ہم جس ناؤن کے بارے میں بات کریں گے وہ ہے کاؤنٹیبل ناؤن. کاؤنٹیبل ناؤن مینز ایسے تمام ناؤن جن کو آپ گن سکے. فار ایگزامپل آپ کہتے ہیں ایپلس, فینس, بکس. اب یہ ساری وہ چیزیں ہیں جن کا ہم کاؤنٹ کر سکتے ہیں. ان کے مقابلے میں ایک اور ناؤن ہوتا ہے جنہیں ہم کہتے ہیں انکاؤنٹیبل ناؤنس. انکاؤنٹیبل ناؤنس کو کاؤنٹ کرنا امپاسبل ہے, چاہے وہ تھوڑی ہو یا زیادہ ہو. کاؤنٹیبل ناؤنس میں فار ایگزامپل ایپلس ہے, اور بے شمار ایپلس پڑے ہوئے ہیں, لیکن ایک وقت ایسا آئے گا کہ آپ کا ٹائم تو لگ جائے گا, لیکن آپ اس کو کاؤنٹ کر لو گے. ویئرز انکاؤنٹیبل ناؤنس میں ایسے ورڈز جن کو آپ کاؤنٹ بالکل نہیں کر سکتے. فار ایگزامپل سالٹ, فلور, واٹر. کیا آپ ان کو گن سکتے ہیں؟ یہ وہ ناؤن ہے جن کو کاؤنٹ نہیں کیا جا سکتا. Number 3, collective noun. A group of people or things that are more than one in number but are called by one name. Or the collective noun is the name given to a group. یعنی ایسی چیزوں کے نام ہوتے ہیں جو تعداد میں ایک سے زیادہ ہو, لیکن ان کو ایک نام سے بلایا جاتا ہو. تو ایسے ناؤنس کو ہم کلیکٹیو ناؤنس کہتے ہیں. فار ایگزامپل گروپ آف سولجرز کو کیا کہتے ہیں کہ آپ کو پتہ ہے؟ آرمی. اسی طرح گروپ آف برڈس کو فلاک کہتے ہیں. گروپ آف پیپل لیونگ ان اے کنٹری اس کو نیشن کہتے ہیں. گروپ آف شپس کو فلیٹ کہتے ہیں, فلیٹ آف شپس. گروپ آف پلیئرس کو ٹیم کہتے ہیں. نیکسٹ میں ہمارے پاس آتا ہے ایبسٹریکٹ ناؤن. اب یہ ناؤن بڑے ہی انٹرسٹنگ ہے کیونکہ
ان ناؤنس کا کوئی فزیکل اسٹرکچر ہونا ضروری نہیں ہے، اسی طرح ان ناؤنس کا آپ کو نظر آنا بھی ضروری نہیں ہے، پر یہ ناؤنس ہے، یہ چیزیں ایگزسٹ کرتی ہے۔ دیز آر موسٹلی یور تھاٹس، یور کنسیپٹس، یور فیلنگس، یور ایموشنس، آپ کے جذبات ہے، آپ کے احساسات ہے، یا پھر آپ کی سوچ ہے، یہ ساری چیزیں ایبسٹریکٹ ناؤن میں آتی ہے۔ میں آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں، جس طریقے سے آپ کہتے ہو فیئر ہے، جوائے ہے، یا گریف ہے، سارو ہے، یہ سارے چیزیں ایبسٹریکٹ ناؤن میں آتی ہے۔ کیوں؟ لیٹ سے فیئر، ڈر کے بارے میں بات کرتے ہیں، کیا آپ نے فیئر کو ریئلٹی یا اسٹرکچر میں دیکھا ہے یا آپ کو چھونے کے قابل ہوئے؟ اسی طرح جائے، خوشی، اب یہ خوشی جو ہے وہ کسی بندے کی باڈی لینگویج سے تو پتہ چل رہا ہے، لیکن آپ نے کبھی اس کو چھونے یا اس سے کھینچنے کی کوشش کی؟ یا اسی طرح ایک خوشبو ہے، آپ اسمیل تو کر سکتے ہیں، لیکن ان ریالٹی کہ آپ خوشبو کو دیکھ سکتے ہیں؟ نہیں دیکھ سکتے، لیکن یہ ساری چیزیں ایگزسٹ تو کرتی ہے۔ اسی طرح کسی بھی پرسن کی کوئی کوالٹی ہو سکتی ہے، کوئی بندہ بریو ہو سکتا ہے، یا کوئی بندہ آنیسٹ ہو سکتا ہے، یا بہت سارے لوگ آنیسٹ ہوتے ہیں۔ ان ساری چیزوں کا کوئی فزیکل اسٹرکچر نہیں ہوتا۔ ان فیلنگز کو، ان احساسات کو ایبسٹریکٹ ناؤن کہتے ہیں۔ اس کی بات آتا ہے مٹیریل ناؤن۔ اب اگین ناؤن خود بتا رہا ہے کہ یہ کس قسم کی چیز ہوگی۔ ٹائمنگ، کوئی بھی مٹیریل ہو سکتا ہے، کوئی بھی ٹھوس چیز ہو سکتی ہے، لیٹ سے گولڈ، سلور، آئرن، اور تو لہٰذا وہ تمام چیزیں جن کا ایک فزیکل اسٹرکچر جو ٹھوس حالت میں پائی جاتی ہے، ان کو ہم مٹیریل ناؤن کہیں گے۔ اس کی بعد ہم جس ناؤن کے بارے میں بات کریں گے وہ ہے کاؤنٹیبل ناؤن۔ کاؤنٹیبل ناؤن مینز ایسے تمام ناؤن جن کو آپ گن سکے۔ فار ایگزامپل آپ کہتے ہیں ایپلز، فینس، بکس، اب یہ ساری وہ چیزیں ہیں جنہیں ہم کاؤنٹ کر سکتے ہیں۔ ان کے مقابلے میں ایک اور ناؤن ہوتا ہے جنہیں ہم کہتے ہیں انکاؤنٹیبل ناؤنز۔ انکاؤنٹیبل ناؤنز کو کاؤنٹ کرنا امپاسبل ہے، چاہے وہ تھوڑی ہو یا زیادہ ہو۔ کاؤنٹیبل ناؤنز میں فار ایگزامپل ایپلز ہے، اور بے شمار ایپلز پڑے ہوئے ہیں، لیکن ایک وقت ایسا آئے گا کہ آپ کا ٹائم تو لگ جائے گا، لیکن آپ اس کو کاؤنٹ کر لو گے۔ ویئرز انکاؤنٹیبل ناؤنز میں ایسے ورڈز جن کو آپ کاؤنٹ بالکل نہیں کر سکتے، فار ایگزامپل سالٹ، فلور، واٹر، کیا آپ ان کو گن سکتے ہیں؟ یہ وہ ناؤن ہے جن کو کاؤنٹ نہیں کیا جا سکتا۔ السلام علیکم فرینڈز، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ پچھلے ویڈیو میں ہم نے ناؤن اور ٹائپس آف ناؤن پڑھا تھا، اور آج ہم پڑھیں گے پروناؤن اور ایڈجیکٹیو، ورب، ایڈورب، پریپوزیشن، کنجنکشن اینڈ دی لاسٹ از انٹرجیکشن۔ تو چلو سٹارٹ کرتے ہیں۔ پروناؤن، اب ہمارے پاس پارٹس آف اسپیچ میں جو چیز آتی ہے اسے ہم کہتے ہیں پروناؤن۔ پروناؤن کیا ہوتا ہے؟ پروناؤن بیسیکلی دیز آر دا ورڈز وچ آر یوزڈ انسٹیڈ آف ناؤن۔ یہ ایسے الفاظ ہے جو کہ ناؤن کی جگہ پہ استعمال کی جاتی ہے۔ میں سب سے پہلے آپ کو ایک سینٹینس کے ذریعے سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ I will give you the actual example of pronoun۔ اس کے بعد وہ سینٹینس ہی ہے کہ عفان از گوئنگ ٹو بازار۔ ہم نے جس طرح ناؤن پڑھا ہے تو لہٰذا یہ عفان جو ہے دس از اے ناؤن۔ اب اسی سینٹینس کو اگر میں اس طرح لکھتا ہوں کہ ہی از گوئنگ ٹو بازار، اب آپ نے دیکھا کہ عفان کی جگہ کس نے لے لی؟ ہی نے۔ therefore I will say he is a pronoun، کیونکہ ہی عفان کی جگہ استعمال ہوا۔
اب یہ ایک آنسر بھی ہو سکتا ہے کسی سوال کا. فار ایگزامپل کسی نے پوچھا ویئر از عفان گوئنگ, تو آنسر میں یہ دونوں پاسبلٹیز تھی کہ دونوں جوابات ہو سکتے تھے. عفان از گوئنگ ٹو بازار, یا پھر ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ہی از گوئنگ ٹو بازار. دونوں میں عفان کو چینج کر کے ہی آیا, یعنی ناؤن کے جگہ پروناؤن نے لی. پھر بھی آنسر یا دا میننگ آف دی آنسر از سیم, وہ ویسا کہ ویسا ہی رہا. سو پروناؤن کیا ہے؟ پروناؤن ایسے الفاظ جو ناؤن کی جگہ پر استعمال کر لیے جائے ان کو ہم پروناؤن کہتے ہیں. دیز آر پروناؤن. تو لہٰذا ہی, شی, اٹ, آئی, وی, یو, یہ تمام جتنے بھی ورڈ ہے یہ پروناؤن ہے. ٹھیک ہے. اب پروناؤن بائی اٹ سیلف ہم نے تھوڑا سا اس کو کیٹیگرائز کیا ہے انٹو فرسٹ پرسن پروناؤن, سیکنڈ پرسن پروناؤن اور اسی طرح تھرڈ پرسن پروناؤن. فرسٹ پرسن, سیکنڈ پرسن اور تھرڈ پرسن کو سمجھنے کے لیے ایک آسان طریقہ میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں. فرسٹ پرسن از آلویز دا اسپیکر, ٹائمنگ بات کرنے والا. ناؤ آئی ایم دا فرسٹ پرسن, میں ہوں بات کرنے والا. دیکھیں میں نے آپ کے لیے کیسے ورڈز یوز کیے, میں, میرا, اپنے, جس طرح کہ آئی, می, مائی, مائی سیلف, وی, اس, ایٹسیکٹرا وغیرہ. یہ سارے ورڈز جو ہے وہ فرسٹ پرسن پروناؤن میں آئیں گے, کیونکہ یہ جو کنورسیشن کر رہا ہے یہ وہ کہے گا. کون ہے؟ سیکنڈ پرسن آپ ہے. میں آپ سے بات کر رہا ہوں, آپ سے میری بات چیت ہو رہی ہے, تو میں آپ کے لیے کیا ورڈ یوز کروں گا؟ یو, یور, یور سیلف, ایٹسیکٹرا. یہی الفاظ استعمال ہوں گے نا. تو لہٰذا سیکنڈ پرسن وہ ہوتا ہے جس کے ساتھ بات چیت کی جا رہی ہو, means you, your self, etc. These are all the examples of second person pronoun. تھرڈ پرسن کون ہوگا؟ یہ وہ شخص کے جگہ ہوگی جس کے بارے میں ہم بات کر رہے ہوں گے. فار ایگزامپل ہی, شی, اٹ, دے, themselves, etc. اسی طرح کے ورڈز. تو لہٰذا فرسٹ پرسن, سیکنڈ, تھرڈ پرسن پروناؤن کیا ہے وہ آئی ایم شیور کو آپ کو کلیئر ہو گئے ہوں گے. فرسٹ پرسن بات کرنے والا, سیکنڈ پرسن بات سننے والا, اور تھرڈ پرسن پروناؤن جس کے بارے میں بات کی گئی ہو. بل دی ایڈجیکټیو پارټس اف سپیچ کې په دریم نمبر باندې دی ایډجیکټیو. ډېرو ماشومانو موږ ته ویلي وو چې موږ له اردو نه راځي, نو ناون او پروناون خو موږ له مخکې نه راتلل, دا اردو کې ټیک وو. نو بله ویډیو چې اپلوډ کې هغه پښتو کې اپلوډ کړه, ځکه چې دا نور پارټس اف سپیچ موږ له نه راځي. نو ویل ښه, نو راځو ایډجیکټیو له, چې ایډجیکټیو څه ته وایي. ایډجیکټیو اسم صفت ته وایي چې ته ناون یا د پروناون وضاحت کې د هغې صفت بیانوي, چې یا دا شیز دی یا دا کس دی, چې دا څنګه دی, تکړه دی, سپین دی, تور دی, غټ دی, وړوکی دی, یا یو سیز دی, ته د هغې وضاحت کې چې دا سیز غټ دی, وړوکی دی, څنګه دی. یا کس دی, ته هغه یادوي چې دا کس تکړه دی, نالایقه دی, خسته دی, بدرنګ دی. نو ایډجیکټیو ډیفینیشن به څنګه وي؟ Adjective is a word that describe noun or pronoun. Adjective هغه word دی چې دا describe کوي noun or pronoun. دا noun or pronoun وضاحت کوي موږ ته چې دا noun دی, دا څنګه دی, غټ دی, وړوکی دی, سپین دی, تور دی, څنګه دی. دلته یو مثال دی, I have a car. ما سره یو ګاډی دی. هغه صحیح ده, ساده جمله ده چې ما سره یو ګاډی دی. دې کې دا نه دی ویلي چې ما سره څنګه خسته ګاډی دی, بدرنګ ګاډی دی, څنګه ګاډی دی, سپین ګاډی دی, تور ګاډی دی. نو چې زه پکې ایډجیکټیو استعمالول غواړم چې ما ته پته ولګي دا ګاډی څنګه دی, I have a car دا ساده جمله ده. ایډجیکټیو پکې استعمالوم نو اوس به داسې شي, I have a beautiful car. ما سره خسته ګاډی دی. دا کار نه دی, دا خو ناون دی, دا بیوټیفل نه دی, دا ایډجیکټیو دی. بیوټیفل څنګه ایډجیکټیو دی؟ دی موږ ته د
کار د نون وضاحت یې موږ ته وکړو. دا نون یې موږ ته بیان کړو چې دا نون نه دی، دا خسته دی، دا ګاډی خسته دی. I have a car ساده جمله ده، اډجکټیو پکې نشته. چې اډجکټیو پکې استعمالوم نو I have a beautiful car ما سره خسته ګاډی دی. دا بیوټیفل پکې اډجکټیو دی، او اډجکټیو څه ته وایي؟ هغه الفاظ چې هغه نون او پرونون وضاحت کوي موږ ته چې دا سیز دی، دا څنګ دی، غټ دی، وړوکی دی، سپین دی، تور دی، یا یو کس دی چې دا کس تکړه دی، نالقه دی، څنګه دی، خسته دی، بدرنګ دی. نو ځکه دا بیوټیفل نه دی، دا اډجکټیو دی. موږ ته د دې نون وضاحت کړی دی. دا کار نه دی، دا یو نوم دی. د کار وضاحت یې موږ ته کړی چې دا خسته ګاډی دی. بل مثال دی he has a cycle هغه سره سایکل دی. دا خو نه دی ویلی شوي چې څنګه سایکل دی. he has a black cycle اوس پکې موږ اډجکټیو استعمال کو، هغه سره تور سایکل دی. دا بلیک نه دی، دا اډجکټیو دی. څنګه اډجکټیو دی؟ دا سایکل نه دی، دا نون دی. نو موږ خو په اډجکټیو کې ویلو چې دا هغه الفاظ دي چې دا نون او پرونون وضاحت کوي موږ ته. نو دا نون وضاحت یې موږ ته وکړو چې دا تور سایکل دی، بلیک سایکل. he has a cycle ساده چې اوس پکې اډجکټیو استعمالول غواړم. he has a black cycle هغه سره تور سایکل دی. دا بلیک اډجکټیو دی. څنګه اډجکټیو دی؟ چې د سایکل د نون وضاحت یې موږ ته وکړو. they lives in a house هغه اوسیږي په کور کې. اډجکټیو پکې نشته چې زه پکې اډجکټیو استعمالول غواړم. they lives in a big house هغه اوسیږي په غټ کور کې. دا بیگ نه دی، دا پکې اډجکټیو دی. دا هاوس نه دی، دا نون دی. دا بیگ نه دی، موږ ته د هاوس وضاحت وکړو چې دا کور دی، دا غټ دی. چې څوک درنه تپوس وکړي چې اډجکټیو څه ته وایي، په اسانو الفاظو کې چې اډجکټیو هغه الفاظ چې دا موږ ته د نون او د پرونون وضاحت کوي، موږ ته دا هغې صفت کوي چې دا یو شیز دی، دا سیز دی، دا سپین دی، تور دی، بدرنګ دی، خسته دی، څنګه دی، یا یو کس دی بدرنګ دی، څنګه دی، نالقه دی، تکړه دی. د هغې صفت موږ ته بیانوي. اصل کې اډجکټیو وایي صفت ته، چې موږ ته یو څیز صفت بیانوي. دا صفت ښه هم کېدلی شي، وران هم کېدلی شي، هر څنګه کېدلی شي. بل مثال دی چې لږ ښه پرې پوه شئ. صادق is an honest boy صادق ایماندار هلک دی. اوس تاسو ویستی چې په دې کې اډجکټیو کم دی؟ صادق یو ایماندار هلک دی. دا اونیسټ نه دی، دا پکې اډجکټیو دی، ځکه ایماندار دی. موږ ته ویل چې صادق ایماندار هلک دی، موږ ته وویل چې ایماندار هلک دی. چې زه ووایم اډجکټیو استعمال پکې نه غواړم، صادق از ا بوای صادق یو هلک دی، نو دا اډجکټیو پکې نشته. چې اوس پکې اډجکټیو استعمالوم نو صادق از ان اونیسټ بوای. دا اونیسټ نه دی، دا اډجکټیو دی. بل مثال دی this is a video دا ویډیو ده. نو په دې کې خو تاسو ته دا نه دی ویلی شوي چې دا وړه ویډیو ده، غټه ویډیو ده، خسته ویډیو ده، بدرنګه ویډیو ده، څنګه ویډیو ده. زه پکې اډجکټیو استعمالول غواړم. this is a good video دا ښه ویډیو ده. دا ویډیو نه دی، دا نون دی، او دا ګډ اډجکټیو دی. څنګه اډجکټیو دی؟ چې موږ ته د نون وضاحت وکړو، موږ ته نون بیان کو چې دا نون دا ښه دی، دا ویډیو ښه ده. this is a good video دا ښه ویډیو ده. بل اگزامپل دی، بل مثال دی بیوټیفل پکچر خسته تصویر. دا پکچر نون دی، دا بیوټیفل خسته. نو خسته تصویر دا بیوټیفل اډجکټیو دی. ولې اډجکټیو دی؟ چې موږ ته د نون وضاحت وکړو چې خسته تصویر دی. نایس پکچر دا دې کې دا نایس اډجکټیو دی، خسته تصویر. بل مثال دی ګورجس فوټو خسته تصویر. دې کې دا ګورجس نه دی، دا اډجکټیو دی. دا فوټو نون دی، نو دا نون یې موږ ته موډیفای کو، د نون وضاحت یې موږ ته وکړو چې دا نون خسته دی، دا تصویر خسته دی. بریث ټیکنګ فوټو بریث ټیکنګ فوټو خسته تصویر. دې کې دا بریث ټیکنګ اډجکټیو دی. بل مثال دی آوټسټینډینګ فوټو. په دې کې آوټسټینډینګ دا اډجکټیو دی. فوټو دا څنګه اډجکټیو دی؟ آوټسټینډینګ چې دا فوټو نه دی، دا
ناون دی او آوټسټینډینګ موږ ته د ایډجکټیو موږ ته ناون وضاحت وکړو چې دا ښه تصویر دی. بل مثال دی کیری. کیری وایي سالن لکه د ترکارۍ ته، نو صحیح ده ایډجکټیو پکې استعمالوم ډیلیشیس کیری، ذایقه دار ترکاري. بل دی فوډ سټیل فوډو. لکه سټیل فوډ څه ته وایي؟ لکه 3 ورځې پې واوړي په خوراک باندې خراب شي هغې ته وایي. دا سټیل فوډ نه دی، دا دې کې هم دا سټیل ایډجکټیو دی. دا فوډ ناون دی، نو سټیل موږ ته د دې ناون وضاحت وکړو. هی از ا بوای، دې کې ایډجکټیو نشته چې زه به کې ایډجکټیو استعمالوم. هی از ا ټال بوای، هغه ډېر اوږد هلک دی. دا هم پکې ویلی شم چې هی از ا شارټ بوای، هغه لنډی دی هلک دی. هی از ا فیټ بوای، هغه موټه هلک دی. هی از ا سلیم بوای، هغه درمیانه دی. دا ستاسو خوښه دی چې څه پکې استعمالوئ، خو دا خاص مثالونه وو چې دا ټول مثالونه نه دي، دا د ایډجکټیو دي. هی از ا ټال بوای، دا بوای نه دی، دا ناون دی. دا ټال پکې ایډجکټیو دی، اوږد هلک. دې موږ ته دا ناون وضاحت وکړو چې اوږد هلک. بیا شارټ بوای لنډی هلک و، فیټ بوای خیټه هلک، سلیم بوای درمیانه هلک. دا ټول ایډجکټیو دي. بل دی وربو. پارټس آف سپیچ کې په 4 نمبر باندې دی وربو. ورب څه ته وایي؟ د ورب کار څه دی؟ ورب کوم ځای کې استعمالیږي؟ ورب قسمونه څه دي؟ او ریګولر ورب او ایرریګولر ورب دا څه ته وایي؟ د ورب لومبنی حالت، دویم حالت، دریم حالت دا څه ته وایي؟ په انګلیش کې د ورب ډیفینیشن هغه داسې دی. ورب اټ از ان ایکشن. ورب یو ایکشن دی. ایکشن څه ته وایي؟ کار ته وایي. ورب یو ایکشن دی، ورب یو کار ته وایي. دا کله چې موږ په جمله کې ورب معلومول غواړو، تاسو ته څوک جمله ولیکي چې په دې کې ورب کم یو دی، نو تاسو به په هغه جملې ته چې تاسو څنګه وګورئ، اوس دلته جمله ده I am drinking the water. I am drinking the water. په دې جمله کې اوس تاسو په خپله ځان نه تپوس وکئ چې په دې کې کار کم یو شوی. کار I نه، دا خو کار نه دی، دی مطلب دی زو. am دا هم نه دی. drinking دا am نه دی، دا helping verb دی. helping verb به ویو انشاءالله دې نه پس drinking سکلو ته وایي. دا سکل نه دی، دا پکې کار دی، دا ورب دی. بل مثال دی Ali is eating the rice. دې کې ورب کم یو دی. Ali نه، Ali خو سبجیکټ دی. سبجیکټ څه ته وایي؟ چې په جمله کې څوک کار کوي، چې په څه باندې کار کیږي هغې ته ابجیکټ وایي. Ali سبجیکټ دی. is helping verb دی. eating خوړلو ته وایي، دا پکې ورب دی. Ali is eating the rice. eating پکې ورب دی. Ali سبجیکټ دی. سبجیکټ څه ته وایي؟ کارکوونکي ته، چې په جمله کې څوک کار کوي. اردو کې ورته موږ فاعل ویو. او ابجیکټ څه ته وایي؟ چې په څه باندې کار کیږي. د رایس باندې کار کیږي، څه خوړلی کیږي؟ رایس. او دا رایس څوک یې خوري؟ علي. د علي سبجیکټ دی او کار پکې کم یو کیږي. eating دا eating ورب دی. بل مثال دی they are going to museum. they are going to museum. دا دې کې کار کم یو دی. going وایي تللو ته، دا پکې یو ورب دی. دې نه پس به موږ ویو kinds of verb. د ورب قسمونه. د ورب څو قسمه دي؟ 2 قسمه. مین ورب، helping verb یا auxiliary verb. یاد ساتئ چې helping verb ته تاسو auxiliary verb هم ویلی شئ. څوک ورته helping verb وایي، څوک ورته auxiliary verb وایي. ستاسو څه خوښ وي هغه ورته helping verb ورته ویلی شي، یا ورته auxiliary verb وایي، څه ورته ویلی شي. د verb 2 قسمه دي. مین verb، دویم دی helping verb یا auxiliary verb. اوس راځو مین verbs. دا څه ته وایي؟
مین وربز دی غټو کارونو ته وایي. go, eat, drink, watch, play. بل دی هیلپینګ ورب یا اگزیلري ورب چې څه ورته ویلی شئ. هیلپینګ ورب څه ته وایي؟ دا موږ ته په جمله کې ټینس څه ته وایي؟ زمانه. دا موږ ته زمانه ظاهروي چې دا کار دی دا پرون شوی و، که اوس کېږي، که راتلونکې زمانه کې به کېږي. دا موږ ته ټول دا کار کوي چې دا موږ ته وایي چې دا کار کله شوی و، پرون شوی و، پرون یا کېدو، نن کېږي و، سبا به کېږي و. دا موږ ته دا زمانه ظاهروي، دا موږ ته یو ټایم ظاهروي، دا موږ ته یو وخت ظاهروي. بل دلته مثال دی they are playing cricket. دی کې دا دی هغوی به کې کار کوي، دی سبجیکټ دی. دا آر نه دی، دا هیلپینګ ورب دی. دی آر موږ ته زمانه ظاهره کړې چې دا هغوی اوس کرکټ کوي لګیا دي. دا پلینګ دا خو غټ کار دی، دا خو غټ کار ته وایي. ټیک ده. پلینګ کرکټ ابجیکټ دی، په کرکټ باندې کار کیږي. بل مثال دی he has eating the meal. هغه روټۍ خوړلې ده. دې کې دا he سبجیکټ دی، د has موږ ته زمانه ظاهره کړې چې هغوی ډوډۍ خوړلې ده. eating پکې مین ورب دی، خوړل یو کار دی، ورب دی. او دا he is eating the meal، دا میل نه دی، دا پکې ابجیکټ دی ځکه چې په دې باندې کار کیږي. بل دی اخرنی اگزامپل چې سجاد will drink the water. سجاد به اوبه څکي. دا will نه دی، د موږ ته زمانه ظاهره کړې ده. دی will مطلب دی با. د will مطلب دی با. که سجاد will drink the water، سجاد به اوبه څکي. سجاد پکې سبجیکټ دی، will هیلپینګ ورب دی یا اگزیلري ورب، ډرینک پکې مین ورب دی، واټر پکې ابجیکټ دی. بل دی د مین ورب قسمونه. د مین ورب دوه قسمونه دي، یو ریګولر وربس، بل دی ایرریګولر وربس. ریګولر وربس څه ته وایي؟ چې د کم یو وربو دویم حالت یا دریم حالت، د هر یو ورب درې حالت دی، چې د کم یو ورب دویم حالت یا دریم حالت په ایړي باندې ختمیږي یا ختم شي، هغې ته ریګولر ورب وایي. ایرریګولر ورب څه ته وایي؟ چې د کم یو ورب دویم حالت او دریم حالت په ایړي باندې نه ختمیږي، هغې ته ایرریګولر ورب وایي. ټیک ده. بیا هم درته ویم چې ریګولر ورب څه ته وایي؟ چې د کم ورب دویم حالت یا دریم حالت په ایړي باندې ختمیږي یا د کم ورب په دویم حالت او دریم حالت کې ایړي راشي، هغې ته ریګولر ورب وایي. دلته یو مثال دی ټاک. دا لومبنی حالت دی، دا وایي خبرو کولو ته وایي. دویم حالت دی ټاکډ، دریم حالت دی ټاکډ. د دې دویم حالت او دریم حالت په ایړي ختم شوی، دا ریګولر ورب دی. ایرریګولر ورب څه ته وایي؟ چې د کم یو ورب دویم حالت او دریم حالت په ایړي باندې ختم نشي، هغې ته ایرریګولر ورب وایي. په ریګولر ورب کې خو په دویم حالت او دریم حالت په ایړي ختمېدو، خو په دې کې دویم حالت او دریم حالت په ایړي باندې نه ختمیږي. فار ایگزامپل ګو لوی تللو ته، دا ګو لومبنی حالت دی، دویم حالت دی وینټ. ګان دریم حالت دی ګان. ګو وینټ ګان. د دې دریم حالت او دویم حالت په ایړي نه دی ختم شوی، دا ایرریګولر ورب دی. بل دی ټیک ټوک ټیکن. د دې دویم حالت او دریم حالت په ایړي باندې نه دی ختم شوی، دا ایرریګولر ورب دی. بل دی ډرینک ډرنک. د دې دویم حالت او دریم حالت په ایړي باندې نه دی ختم شوی، دا ایرریګولر ورب دی. بل دی ایډوربو. پارټس آف سپیچ کې په 5 نمبر باندې دی ایډوربو. ایډورب څه ته وایي؟ د ایډورب کار څه دی؟ تاسو به کوم ځای کې ایډورب استعمالولی شئ؟ تاسو به ایډورب پیژنئ څنګه؟
په انګلیش کې د adverb definition هغه دا دی. Adverb is a word that describes a verb, an adjective or another adverb. Adverb دا لفظ دی چې دا موږ ته وضاحت کوي د ورب په باره کې چې یو کار څنګه کیږي، تیز کیږي، سلو کیږي، خراب کیږي، څنګه ده. او ایډورب موږ ته د ایډجکټیو وضاحت هم کوي. ایډورب موږ ته د ایډورب د یو بل ایډورب وضاحت هم کوي. ایډورب و د خپل ځان وضاحت په خپل هم کوي. ایډورب د ایډورب وضاحت هم کوي. ایډجکټیو ایډورب یو بل منځ کې ورونه دي، خو د ایډجکټیو کار بدل دی او د ایډورب کار بدل دی. څنګه بدل دی؟ ایډجکټیو کې به ناون او پروناون هغه موږ ته د ناون او د پروناون وضاحت کو چې دا څیز دی، دا څنګه دی، سپین دی، تور دی، غټ دی، وړوکی دی، ښایسته دی، بدرنګ دی، څنګه دی. خو ایډورب موږ ته د ورب وضاحت کوي او ایډورب موږ ته د ایډجکټیو وضاحت هم کوي. ایډورب موږ ته د خپل ځان ایډورب موږ ته د ایډورب وضاحت هم کوي. ایډورب موږ ته څنګه وضاحت کوي د خپل ځان، ایډورب موږ ته څنګه د ایډورب وضاحت کوي. اول خو به ویو چې ایډورب د ورب وضاحت څنګه کوي. دلته یو مثال دی، هی از رنینګ، هغه منډه وهي. دا خو نه دی ویلی شوي چې هغه تیزه منډه وهي، سلو منډه وهي، څنګه منډه وهي. دا رنینګ دا ورب دی، دا ناون نه دی، دا ورب دی. رنینګ منډې ته وایي. منډه خو یو منډه وهل خو دا خو یو ورب دی، یو کار دی که نه. نو دا خو نه دی ویلی شوي. که موږ پکې ایډورب استعمالو چې دا کار څنګه کیږي، تیز کیږي، سلو کیږي، څنګه کیږي. زه ویم هی از رنینګ فاسټ، هغه منډه وهي تیزه. دا فاسټ نه دی، دا پکې ایډورب دی. څنګه ایډورب دی؟ د موږ ته رنینګ موډیفای کړو، موږ ته د ورب وضاحت وکړو چې دا کار دی دا تیز کیږي. زه ویم هی از رنینګ سلو، نو دا هغه منډه وهي سلو. نو د موږ ته د ورب وضاحت وکړو. بل یو مثال دی، شي ګوز ټو سکول، هغه سکول ته ځي. دا خو پکې نه دی ویلی شوي چې هغه کله کله سکول ته ځي، که هر وخت سکول ته ځي، مازدیګر کې سکول ته ځي، څنګه کم ټایم کې سکول ته ځي. بس هغه سکول ته ځي، صرف دا دي. په دې کې ایډورب استعمالول غواړو. څنګه وایو؟ شي ګوز ټو سکول ایوری ډے، هغه سکول ته ځي خو هره ورځ سکول ته ځي. دا ایوری ډے دا موږ ته د ورب وضاحت وکړو. دا ایوری ډے ایډورب دی. دا ولې ایډورب دی؟ د موږ ته د ګو وضاحت وکړو چې دا کار به چې هغه به هره ورځ سکول ته تله. ګو وضاحت وکړو. ګو د چا وضاحت وکړو؟ د ایوری ډے. او بل مثال دی، دې مثال څخه به تاسو په خپله پوه شئ چې ایډورب څنګه د ایډجکټیو وضاحت کوي. دلته یو سنټینس دی، هغه دی they are tired. هغوی ستړي دي. دا دی پکې پروناون دی، دا آر پکې هیلپینګ ورب دی، مین ورب پکې نشته. دا ټایرډ دا پکې ایډجکټیو دی. دا ولې ایډجکټیو دی؟ چې د موږ ته د هغوی وضاحت وکړو چې هغوی ډېر زیات ستړي دي. دا دی پکې پروناون دی، دا آر هیلپینګ ورب دی یا اگزیلری ورب. دا ټایرډ دا پکې ایډجکټیو دی. په دې کې چې زه ایډورب استعمالوم نو they are very tired. په دې جمله کې خو موږ ته دا نه دی ویلی شوي چې هغوی ډېر ستړي دي که لږ ستړي دي او څنګه ستړي دي. نو زه پکې ایډورب پکې اوس استعمالول غواړم. they are very tired. دا ټایرډ خو دا ما تاسو ته ویلي چې دا ایډجکټیو دی. د ویری دا ایډورب دی. دا د ایډورب موږ ته دا ایډجکټیو دا ټایرډ دا موږ ته موډیفای کړو. د دې وضاحت یې موږ ته وکړو چې هغوی ډېر ستړي وو. دا ویری ایډورب دی، دا ټایرډ دا پکې ایډجکټیو دی. ایډورب داسې د ایډجکټیو
وضاحت کوي. بل یو ساده مثال دی سمپل آی ویل کم زه به درځم. دا خو پکې موږ ته نه دي ویلی شوي زه به کله درځم، سبا به درځم، بل سبا به درځم، څنګه به کله به درځم. زه اوس په دې کې ایډورب استعمالول غواړم. آی ویل کم ټومارو. د ټومارو موږ ته د کم دا کم نه دی، دا مین ورب دی. د ټومارو موږ ته دا کم یو ورب دی، مین ورب دی. دا ټومارو ایډورب دی. ټومارو موږ ته د کم وضاحت وکړو چې سبا به درځم. I will come tomorrow. دا tomorrow دا ایډورب دی، دا کم دا به کې ورب دی. نو ایډورب موږ ته د ورب وضاحت وکړو چې I will come tomorrow زه به سبا درځم. بل یو مثال دی چې دې مثال سره به تاسو په خپله پوه شئ چې ایډورب څنګه ایډورب وضاحت موږ ته کوي، یا ایډورب څنګه د یو بل ایډورب وضاحت موږ ته کوي، یا ایډورب څنګه د خپل ځان ایډورب څنګه د ایډورب وضاحت کوي. مثال دا دی he is running. دا یو سنټینس دی. هغه منډه وهي. دا رننګ پکې یو ورب دی. هغه منډه وهي. دا خو نه دی ویلی شوي چې څنګه منډه وهي. ما تاسو ته ویلو چې کله پکې ورب و یو کار وضاحت پکې موږ ته وشي هغې ته ایډورب یو. په دې کې اوس ایډورب استعمالول غواړم. he is running fast. هغه منډه وهي خو تیزه منډه وهي. پاست. دا پاست پکې ایډورب دی. دا ولې ایډورب دی چې د موږ ته د دې رننګ د دې ورب د دې کار وضاحت یې موږ ته وکړو. د دې دا رننګ یو کار دی، یو ورب دی. د موږ ته د دې رننګ وضاحت وکړو. دا پاست دا ځکه ایډورب دی. اوس به تاسو ووایئ چې ایډورب څنګه ایډورب موډیفای کوي. هغه داسې چې دا فاست ایډورب دی. دا خو پکې موږ ته نه دي ویلی شوي چې هغه ډېره تیزه منډه وهي که لږه تیزه منډه وهي. خو دا صرف ویلي چې هغه تیزه منډه وهي. دا خو نه دي ویلي چې ډېره تیزه منډه وهي. څنګه منډه وهي؟ درمیانه منډه وهي، درمیانه تیزه منډه وهي، ډېره تیزه منډه وهي. څنګه؟ زه اوس وایم he is running very fast. دا پاست دا خو پکې ایډورب و، دلته پکې بل ایډورب رالی ویری. دا ویری د موږ ته د فاست د بل ایډورب وضاحت یې موږ ته وکړو. نو داسې چې دې سنټنس سره به تاسو پخپله پوه شوي یې چې ایډورب څنګه د ایډورب وضاحت کوي. بل دی پریپوزیشن. پریپوزیشن څه ته وایي؟ پریپوزیشن مطلب څه دی؟ د پریپوزیشن به تاسو پېژندلی څنګه شئ؟ پریپوزیشن په انګلیش کې د پریپوزیشن ډیفینیشن یا د پریپوزیشن تعارف په انګلیش کې داسې دی. اوس راځئ چې پریپوزیشن هم زده کړو چې پریپوزیشن څه ته وایي. په انګلیش کې د پریپوزیشن تعارف هغه داسې دی. Preposition is a word that connects noun pronouns phrases to other words in a sentence. دا هغه لفظ ته ویل کېږي چې یو نون پروناون یا د یو فریز نورو الفاظو سره په یو جمله کې یو ځای کوي، کنیکټ کوي، رشته پیدا کوي نورو الفاظو سره. نو پریپوزیشن کم قسم الفاظ دي؟ پریپوزیشن دې ته وایي ښه دننه، بره، ښکته، لاندې، شاته، اخوا، دیخوا. کله چې موږ یو کس ته د یو څیز پوزیشن باره کې ویو چې یاره دا یو څیز کوم ځای کې دی، ښکته دی، بره دی، مخامخ دی، لاندې دی. نو په لنډو الفاظو کې کله چې موږ یو کس ته د یو څیز پوزیشن باره کې وایو، لکه دا څیز کوم ځای کې دی، اخوا دی، دیخوا دی، بره دی، ښکته دی، څنګه دی چې یو څیز کوم ځای کې پروت دی. دلته فار ایگزامپل تاسو له یو مثال در کوم. موږ یو ملګري نه تپوس وکړو چې هلکه ستاسو کور کوم ځای کې دی، یا هغه موږ نه تپوس وکړي چې ستا کور کوم ځای کې دی. نو موږ ورته څه ویو چې زموږ کور د جومات نه شاته دی. دا جومات نه دی، دې نه شاته زموږ کور دی. یک ده. نو دا شاته لفظ نه دی، دا پریپوزیشن دی. ولې پریپوزیشن دی؟ چې د ده په وجه باندې موږ ته د جومات
پوزیشن موږ ته زموږ د کور پوزیشن معلوم شو چې دا زموږ کور دا د جومات نه شاته دی. بل مثال دی چې په ټلیفون باندې څوک ملګرو ته خبر وکړي چې هلکه کوم ځای کې یو ملګری را روان وي که نه رنګ ورته وکړو چې هلکه کوم ځای کې نو هغه وایي زه ستاسو کور ته مخامخ ولاړ یم. زه ستاسو کور ته مخامخ ولاړ یم. دا مخامخ لفظ پکې نه دی، دا پریپوزیشن دی. د ده په وجه باندې موږ ته دا معلوم شو، د پوزیشن پکې موږ ته معلوم شو چې کوم ځای کې ولاړ دی. موږ ته پکې د هغه پریپوزیشن معلوم شو چې هغه کوم ځای کې ولاړ دی، زموږ کور ته مخامخ ولاړ دی. بل مثال زه تپوس وکړم چې زما موبایل چیرته دی، نو بل څوک راته ووایي چې ستا موبایل د فرج د پاسه دی. د فرج د پاسه لفظ نه دی، دا پریپوزیشن دی. ولې موږ ته د موبایل پوزیشن معلوم شو چې دا موبایل کوم ځای کې دی، د فرج د پاسه دی. دا ټول پریپوزیشنز دي: in, on, under, behind, in front of. in مطلب دی دننه، on مطلب دی د پاسه، د under مطلب دی لاندې، behind مطلب دی شاته، د in front of مطلب دی مخامخ. دې ټول کې موږ ته د یو سیز پوزیشن باره کې ویلی کېږي چې یاره یو سیز کوم ځای کې دی. په لنډو الفاظو کې چې موږ د نون یا د پرونون پوزیشن باره کې وایو. پریپوزیشن دا ټول هغه الفاظ دي چې په دې کې موږ د نون یا د پرونونز د پوزیشن باره کې وایو. یاره یو سیز دی هغه کوم ځای کې دی، ښکته دی، بره دی، کوم ځای کې دی. اوس به وایو کاینډز آف پریپوزیشن. د پریپوزیشن قسمونه څه دي؟ څو دي؟ د پریپوزیشن دوه قسمه دي، یو دی ون ورډ پریپوزیشن، بل دی کمپلیکس پریپوزیشنز. دا نومونه یې لږ ګران دي خو دا ډېر اسان دي، تاسو یقین وکئ. دا نومونه ډېر ګران دي خو تاسو یقین وکئ دومره اسان دي. که ما درته یو پیره وویو تاسو به ډایرکټ ضبط کړئ. ون ورډ پریپوزیشن څه ته وایي؟ هغه پریپوزیشن چې د یو لفظ نه جوړي. یو لفظ څه مطلب دی؟ یو لفظ نه جوړي. in for example in, on, at, for. تاسو به اوس ووایئ چې دا خو ویل چې د یو لفظ نه جوړي، په دې کې خو دا د فور کې خو درې دغه دي، اف او آر، خو دا ما ویلي چې د یو لفظ نه جوړي. لیټر مې نه دی یاد کړی، دا اف هم لیټر دی، او آر درې پکې لیټرز دي. ما ویلي چې یو لفظ نه جوړي هغه پریپوزیشن چې د یو لفظ نه جوړي هغې ته به ون ورډ پریپوزیشن وایي. اف او آر دا د یو لفظ دی خو صرف لیټر پکې درې دي. اف هم یو دی، دو، او، آر، صرف درې لیټر پکې دي، حروف پکې درې دي. ٹھیک ده؟ ان، آن، ایٹ، فور ټکي یا یو ټکی دی. ان هم یو ټکی دی، آن دا هم یو ټکی دی، ایٹ دا هم یو ټکی دی، فور دا هم یو ټکی دی، خو صرف لیټر پکې دوه دي، په ځینې کې دوه دي، په ځینې کې درې دي. بل دی کمپلیکس پریپوزیشن، هغه پریپوزیشن چې هغه د دوه یا د دوو نه سیوا لفظونو نه جوړي، هغې ته وایي کمپلیکس پریپوزیشن. ښه، اوس د کمپلیکس پریپوزیشن مثالونه څه دي؟ مثال دی ان فرنٹ آف، مخامخ. تاسو دې ته وګورئ چې دې کې درې ټکي دي. ان ځان له ټکی دی، فرنٹ بیل ټکی دی، آف دا هم ځان له ټکی دی، نو درې ټکي پکې دي. کمپلیکس پریپوزیشن هغه پریپوزیشن چې هغه د دوه یا د دوو نه سیوا ټکو نه جوړي، هغې ته کمپلیکس پریپوزیشن وایي. مثال ان فرنٹ آف، ان دا یو ټکی، فرنٹ دویم ټکی، آف دریم ټکی. بل مثال دی نیکسٹ ټو، نیکسٹ یو ټکی دی، ټو دویم ټکی دی. بل مثال دی اکراس فرام، اکراس یو ټکی دی، فرام بل ټکی دی. بل دی کنجنکشن. پارټس آف سپیچ کې په اووم نمبر باندې دی کنجنکشن.
کنجنکشن څه ته وایي؟ کنجنکشن به تاسو پیژنئ څنګه؟ د کنجنکشن کار څه دی؟ په انګلیش کې د کنجنکشن ډیفینیشن تعارف هغه داسې دی: A conjunction is a word that joins two words, phrases or clauses in a sentence. کنجنکشن هغه الفاظو ته ویل کېږي چې دا په یو جمله کې دوه الفاظ، دوه فریزز یا دوه کلازز په خپلو کې یو ځای کوي، په خپلو کې کنیکټ کوي، یعنې په خپلو کې کنیکټ کوي. که به تعارف یې څنګه دی په انګلیش کې؟ کنجنکشن هغه الفاظو ته ویلی کېږي چې دا په یو جمله کې دوه الفاظ، دوه فریزز یا دوه کلازز په خپلو کې یو ځای کوي، په خپلو کې کنیکټ کوي. په انګلیش کې تعارف څنګه دی؟ A conjunction is a word that joins two words, phrases or clauses in a sentence. تاسو اوس ووایئ چې دا ورډ دا خو پیژنو، زه لفظ ته وایي. دا کلازز څه ته وایي؟ کلاز څه ته وایي؟ فریزز څه ته وایي؟ یعنې فریز څه ته وایي؟ دا نومونه یې ډېر خطرناک دي خو اسان دي. دا کلاز، راځو کلاز ته. کلاز څه ته وایي؟ کلاز کې دا خبره په یاد وساتئ چې په کلاز کې به تاسو ته سبجیکټ او ورب پته لګي، یعنې کارکوونکی او د کار پته به درته لګي. څوک کار کوي او کوم کار به کې کېږي د هغه پته، د دې پته به تاسو ته لګي. او په فریز کې به نه د سبجیکټ پته لګي نه به د ورب پته لګي، یعنې نه به پکې د کارکوونکي پته لګي نه به پکې د کار پته لګي، کوم کار پکې کېږي. کلاز کلاس نه دی ښه، کلاز دی. په کلاز کې به صحیح سبجیکټ او د ورب پته به پکې موږ ته لګي، یعنې د کارکوونکي او د کار پته به پکې موږ ته لګي چې څوک کار کوي او چې کوم کار کېږي د هغې پته به پکې موږ ته لګي. په فریز کې به موږ ته د سبجیکټ او د ورب پته نه لګي، د کارکوونکي او چې کوم کار پکې کېږي د هغه پته به پکې موږ ته نه لګي. بل دی I am، مثال دی، دې مثال څخه به تاسو په خپله پوه شئ. I am driving a black car. که تاسو ته وګورئ ورته I am driving زه ډرایوینګ کوم. په دې کې د I سبجیکټ هم پکې شته، ډرایوینګ یو ورب دی، ورب هم پکې شته. دا کلاز دی. دا ولې کلاز دی؟ په کلاز کې خو موږ ویلیو چې په کلاز کې به سبجیکټ هم یو ورب هم پکې و، په دې کې سبجیکټ او ورب شته. د دې سنټنس د دویم پارټ ته وګورئ، ا بلیک کار، یو تور موټر، نو سبجیکټ هم پکې نشته، ورب هم پکې نشته. دا پریز دی، دې ته وایي کلاز او پریز. بل دی he laughed in the class. he laughed، دا he سبجیکټ دی له laughed دا پکې یو ورب دی، دا کلاز دی. in the class دا پکې پریز دی. بل مثال دی I eat chips burger every evening. په کنجنکشن کار څه دی اوسو؟ دا کلاز او پریزز یو بل سره کنیکټ کوي، یا دوه الفاظ یو بل سره یو ځای کوي، کنیکټ کوي. مثال دی I eat chips burger every evening. I eat chips، I سبجیکټ دی، eat ورب دی، دا کلاز دی. burger every evening په دې کې ورب او سبجیکټ نشته پکې. نو دا دواړه څه یو بل څه یو ځای کړي، دا اینډ دا دواړو رشته یو بل څه پیدا کړي، یو بل تړلي دي د پړي په شان. تړل څه مطلب دی؟ لکه یو موټر خراب شي بل موټر پسې په پړي باندې وتړي، دا پړی نه دی، دا کنجنکشن دی. ولې؟
چې دی د یو موټر دا بل موټر دا یو بل سره کنیکټ کړي دي یو ځای کړي دي. دقه رنګ مثال دی. همدقه کار د کنجنکشن هم دی چې دوه کلاز یا یو کلاز یا فریزز د یو بل سره کنیکټ کوي یا دوه الفاظ د یو بل سره کنیکټ کوي. دې جمله کې د اینډ د دواړه کنیکټ کړي کلاز او فریز د دواړه د یو بل سره کنیکټ کړي دي. اینډ پکې کنجنکشن دی. ٹھیک ده. او بل مثال دی I will eat chips or I will eat burger. ٹھیک ده. او تاسو دې ته خیال وکئ چې کم یو ټکی پکې داسې دی چې دا دواړه یو بل سره یو ځای کړي دي. یو دی کلاس بل دی فریز. دا دواړه یو بل سره یو ځای کړي. آر ته پکې وګورئ دواړه جملې یو بل سره یو ځای کړي دي. ٹھیک ده. نو I will eat دا I سبجیکټ دی دا eat خو پکې یو ورب دی. ٹھیک ده. سبجیکټ او ورب پکې شته نو دا آر دی دا دوه یو ځای کړي. او دا د بل پارټ ته وګورئ I will eat burger. په دې کې دا هم کلاس دی. دا ولې کلاس دی ځکه چې په دې کې I سبجیکټ هم پکې دی eat ورب هم پکې دی. دا دواړه یو بل سره یو ځای کړي دي. د آر په مدد سره دا یو بل سره تړلی شوي دي. دا ټول کنجنکشن دي. بټ اینډ آر سو فار. وسو کنجنکشن دوه الفاظ یو بل سره یو ځای کوي. دوه ټکي یو بل سره یو ځای کوي. څنګه؟ پیپسي اینډ چپس. دا دوه ټکي دي دا یو بل سره څه تړلي دي څه یو ځای کړي دي اینډ. پیپسي اینډ چپس. دا اینډ دا دوه یو بل سره یو ځای کړي. دا اینډ کنجنکشن دی. بل مثال دی علي اینډ احمد. علي اینډ احمد دا دواړه یو بل سره اینډ په ذریعې سره یو ځای شوي دي. دا اینډ کنجنکشن دی. ٹھیک ده. بل دی انټرجیکشن. پارټس آف سپیچ کې په اخرنی نمبر باندې دی انټرجیکشن. انټرجیکشن اخرنی پارټ آف سپیچ دی. انټرجیکشن په تاسو پیژنئ څنګه انټرجیکشن څه ته وایي. د انټرجیکشن کار څه دی. په انګلیش کې د انټرجیکشن ډیفینیشن هغه داسې دی. انټرجیکشن is a short word or phrase that shows sudden feeling. انټرجیکشن دا هغه واړه الفاظ ته ویلی کېږي چې کم الفاظ موږ یا ډېر د خوشحالۍ وخت کې استعمالوو یا ډېر د غم وخت کې استعمالوو یا ډېر مصیبت وخت کې استعمالوو. هغې کې مثال دی براو. براو واوا ته ویلی کېږي. چاته واوا کول. براو او په بریو کې کنفیوز نشئ. بریو او بهادر ته وایي او براو چاته واوا کولو ته ویلی کېږي. بل مثال دی هورا. دا هم خوشحالۍ هورا مامې چوکټو. دا هم انټرجیکشن دی. ولې دا موږ ډېر د خوشحالۍ وخت کې استعمال کړی. بل دی الاس. الاس افسوس ته ویلی کېږي. دا موږ د افسوس وخت کې استعمال کړی. دا هم انټرجیکشن دی. بل دی واو. دا واو انټرجیکشن دی. بس دا پوره شو موږ سره ټول پارټس آف سپیچو. څوک نه تپوس وکړي انټرجیکشن څه ته وایي. انټرجیکشن is a short word or phrase that shows sudden feeling. دا هغه واړه الفاظ ته ویلی کېږي. دا هغه واړه الفاظو ته ویلی کېږي چې کوم موږ یا ډېر مصیبت وخت کې استعمالوو یا ډېر خوشحالۍ وخت کې استعمالوو. مثالونه یې څه دي؟ براو، هورا، الاس، واو. دا خو یو څو مثالونه وو. د دې نور هم داسې ډېر مثالونه شته. پوره شو انټرجیکشن اخرنی پارټ آف سپیچ و. دا هم پوره شو. که ویډیو مو خوښه شوي لایک یې کړئ. چینل سبسکرایب کړئ.